علیہ السلام فرمائے بل حدیث پورزو کے سلور رضی اللہ پاک نے انتہائی محبوب ترین رضی سلور رضی اللہ خوخ رضی دی او بدی سلور رضو کے دریو رضی دا سے جانا دا سے حجی پڑی اولانو لفظ رضو کی رضی کبھی کبھی نبی علیہ السلام فرمائی دا کولن اولانی ورس جاگا اللہ پاک دا کولن محبوب دا پٹول رضو کے دا کال 365 رضی راشی اگر 365 روزو کے اللہ پاک دا دا کولن محبوب ترین رز اگر رز دا جمعی دا زکا بیان نبی علیہ السلام فرمائی دا ورس اللہ دا زکا محبوب ترین ورس دا بدغا ورس کی آگئی و ساعت داسی دے بدغا ساعت کی دا انسانانو دا بندگانو دعا آگا قبلی کی او دا اللہ پاک دا دا نسلی دا وقت دی اکثر علماء فرمائی دا وقت دا مازیگر وقت دی دا سگوئی یو خو دا ذیلحجی اولنی لشکی او رزیدنا بل نن دا جمعی ورس کنده کم اللہ پاک تشبرا روزو کی جٹول محبوب ترین رز دا اول باقی کی جمعہ دا ننہم جمعہ دا جمعہ دا رز اللہ پاک دا محبوب ترین رز دا ویم نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پاک دا روزو کی محبوب ترین رز ویم نلپاک اگر رز دا عرفی دا دا نوزی الحجی رز دا کلچ حاجیان عرفات دا اغلاشی بدغا ورز باندې الله پاک هغه فخر کوي په فرشتو باندې اے فرشتو دا هغه انسان دی چې تاسو اعتراض کو ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اے الله دا هغه انسان دی دغه وینه کوي دا هغه انسان دی دغه فساد کې په وخت اسمکا اے فرشتو نن وګورئ دا هغه انسان دی چې تاسو په اعتراض کو لیکن نن هغه انسان دی هغه د عرفات میدان ته ځي هغه سرتور سر هغه ببر وخته هغه دوړو وهله هغه خپل مخبه په دغه مقام کې په دغه عرفات هغه میدان کې هغه قرمود هغه ولاړ نه د ګرمۍ پروا نه کوي د خپل سرتور سر هغه پروا نه کوي د هغه دوړو هغه پروا نه کوي اے فرشتو نن وګورئ دا هغه بنده دی چې پتا دی په دغه باندې تاسو هغه اعتراض کړو لیکن نن هغه صرف او صرف زما لپاره راغلی دی څوک د پاکستان نه راغلی دی څوک د هندوستان نه راغلی دی څوک چې دی نه هغه د یو ملک نه راغلی دی څوک د دنیا د یو وټ نه راغلی څوک د دنیا د بل وټ نه راغلی صرف او صرف دغه یو عرفات میدان ته هغه راجمع شوي دی وجه څه ده وجه صرف او صرف دا ده چې ما ورته حکم کړی دی نن د ذیلحجې نهمه ورځ ده زما په حکم باندې نن دې د دنیا د وټ وټ نه هغه راغونډ شوي دی په لکاو روپۍ باندې خرچ کړی دی لیکن نن چې دی نو هغه زما په یو حکم باندې دې لبیک ویلی دی او دې د عرفات په دغه میدان کې د ګرمۍ پروا نه ساتي د دوړو پروا نه ساتي د خپل بیمارۍ پروا نه ساتي لیکن نن دلته کې زما په عشق کې هغه ولاړ دی اے فرشتو تاسو په دې باندې هغه ګواه شئ دغه د نوزی الحجې دا ورځ دا الله پاک نه انتهایي محبوب ترین ورځ دا یاد ساتئ دلته چې کله د نوزی الحجې ورځ وي هلته په عربو کې نزی الحجې لیکن دلته علما فرمایي نن دلته د عرفې ورځ نن مونږ هغه فضیلت هغه میلاویږي وجه دا ده هلته خو حاجیان پرون لتلي وو نن دلته چې دی په نوزی الحجې څنګه هغه ثواب میلاویږي دا هغوی دومره لوی برکت دی علما فرمایي چې د هغوی د برکت په وجې نه الله پاک په ټوله دنیا کې کله چې د نوزی الحجې دا ورځ راځي اگر که د هغوی نه یو ورځ وروسته دي یا یو ورځ مخکې دي الله پاک د هغوی فضیلت ټولو د چې دی کله کله هلک د یو کس د برکته ټول خلکو ته چې دی نو هغه یو څیز ورکړي د ټولو نه خلکو نه هغه خوشحاله شي د یو کس د برکته کله کله د یو کس د وجې نه خلک د ټولو نه خفه شي د یو کس د وجې نه ټول هر څه وران شي دغه رنګې د یو کس د وجې نه ټول هر څه جوړېږي د یو کس د وجې نه ټولو د هغه ورکړه کېږي دغه رنګې الله پاک د دغې عرفات په میدان کې چې خلک په نوزی الحجې راجمع کېږي د دې د عرفې د وجې نه که د دې نه وروسته نوزی الحجې راځي یا د دې نه مخکې نوزی الحجې راځي الله پاک ټولو ته د هغې ثواب ورکوي او د عرفې ورځ ټولو ته چې د هغه شاملېږي بیا د دغې د وجې نه چې دی ټولې د عرفه ویلی شي لکن موږ عرفات ته نه بیا هم وایي هلکه نن د عرفې ورځ د
د هغوی سره مشابهت بهرحال دویمه ورځ د 9 ذوالحجې چې د الله پاک محبوب ترین ورځ ده او دا هم په دغه اولنو لسو شپو ورځو کې راځي دریم الله پاک د محبوب ترین ورځ هغه د یوم النحر ده هغه د لوی اختر ورځ ده دا هغه ورځ ده چې بنده د خپل رب په در کې هغه قرباني پیش کوي حدیث کې راځي کله چې یو بنده هغه قرباني پیش کوي په اول قطره من دمها کله چې اولنۍ قطره د دغه قربانۍ هغه توی شي دا په ځمکه لا لګېدلې دی الله پاک د انسان ټول ګناهونه معاف دا محبوب ترین دا په دغه اولنو لسو ورځو کې راځي دا درې ورځې محبوب ترین الله پاک ته هغه دي دا په دغه اولنو لسو شپو ورځو کې راځي څلورم الله پاک ته په ورځو کې په 365 ورځو کې څلورمه ورځ الله پاک ته محبوب ترین ورځ هغه د وړوکي اختر دی تاسو ته د هغې په فضیلت کې بیان شوی کله چې یو انسان هغه د وړوکي اختر مانځل روان شي په دغه وخت کې الله پاک فخر کوي فرشتو باندې او بیا فرشتو ته وایي تاسو ووایئ د داسې یو کس بدله به هغه څه وي چې خپل عمل هغه پوره کړي هغه خپله دیاړي پوره کړي د هغه بدله به څه وي فرشتې فرمایي د هغه بدله دا چې هغه پوره اجرت وکړی شي د هغه په اجرت کې کمی ونه کړی شي